أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د آسان میاشته په اسلامی کتابونو کې لټریچر کې دیته د محرم میاشت وي. محرم د احترام نه دی، د عزت میاشته. قرآن وی چې ما 12 میاشتې په کال کې دي، نو په دې کې 4 میاشتې منها 4 حرم، 4 میاشتې د عزت دي، په هغې کې یو محرم دی. ته ویلی شي چې د خالی میاشت چې هغې ته ذیقعده وی، ذوالحجه چې هغې ته د لوی اختر میاشت مونږ وایو، هغې ته ذوالحجه وی، او درېیمه میاشت مونږ ورته د اسان میاشت وایو، هغې ته محرم وی، او بله میاشت مونږ ورته زبرګه وایو، هغې ته رجب وی. دا د احترام میاشت دی د قرآن په الفاظو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم میاشتې ته شهر الله ویلی دی، دا د الله میاشت ده. د بدقسمتۍ نه اکثر پښتانه خصوصا زنانه دې میاشتې ته د غم میاشت وی. الله وی زما میاشته او زما زنانه او زما نارینه، هغه وی دا د غم میاشته. کم خلق چې د محرم میاشتې ته د غم میاشت وی یا نعوذ بالله سپیره میاشت وی، اکو وی وتم نه، خو په هغې کې واده کول نه غوره کوي، په هغې کې نوي کور له تلل نه پسند کوي. دا هغه خلق دی چې دی الله له په پرځولو ورځي. الله وی شهر الله ده، رسول الله وی شهر الله ده، او دی په جواب کې وی نه دا د غم میاشت ده. نو کومو خلقو چې د الله او د رسول سره جنګ کړی، نو ګټلی یې نه ده. نو الله دې د هغې خلقو د ذهن نه د شرک دا عقیده وباسي چې د محرم میاشتې ته د غم میاشت وی، او هر د خوشحالۍ کار په دې کې مناسب نه ګڼي، جبکې الله دې ته شهر الله ویلی دی. نو دا د الله میاشت ده. زما ستا دپاره په دې کې ډېر سبقونه دي. یو سبق دا دی چې د دې په ړومبي تاریخ باندې حضرت عمر فاروق شهید شوی، ورپسې د دې په 10 تاریخ باندې چې هغې ته موږ د اسان ورځ وایو، هغې ته په کتابونو کې عاشوره وی، یوم عاشوره. د هغې په هغې ورځ باندې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. الله تعالی چې خپل پیغمبر را لېږلی د کوم کار دپاره چې بادشاهت، وراثت، حکومت، او په وراثت کې میلاو شوی حکومت او ظلم او زیاتې ختم کی او د عدل نظام قائم کی. د عدل د نظام د قائمولو دپاره چې د بادشاهت په ځای باندې خلافت راشي، د هغې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لی چې کوم ټیم ورکړی و، کوم جماعت یې ورته فراهم کړی و، د هغې 3 حصې دي. یو هغه ملګري چې هغې ته صحابه وی، د هغې په باره کې بهترین الفاظ دا دي اختارهم الله لصحبت نبیه. دا الله سلیکټ کړو د خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نواله تر حضرت ابو هریره رضی الله عنه پورې، د حضرت انس رضی الله عنه پورې، دا ټول ټیم چې و، دا ټول جماعت چې و، دا د رسول الله سپورټر و. په دې کار کې زبردست سپورټ هغه ورکړی. دویم نمبر ګروپ چې دی هغه د هغې زنانو دی چې هغه ته ازواج مطهرات وی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې، هغې ته امهات المؤمنین وی، او هغه سټارټ کیږي د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه. ته ویلی شي چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها پورې دی بهترین سپورټ ورکړی. انټرنل معاملات، ګریلو معاملات دی هغې دپاره حضور ته راحت او سکون فراهم کړی، او هغه په یکسویۍ سره خپل کار کولی شو. دریم نمبر د دې ټیم حصه چې ده هغه اهل بیت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله عنها چې هغه د حضرت علی رضی الله عنه ټبر وه، او الله ولا زامن ورکړو امام حسین، امام حسن
او د دې دواړو د برکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رشته په دنیا کې برقرار پاتې شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نسل چې برقرار پاتې شي امام حسین دی. نو هغه امام حسین په خپل ژوند کې قرباني ورکړې وه په 10 تاریخ، دې ته عاشوره وایي. نو د آسان په ورځ باندې چې عاشوره ورته وایي، یو غټ کار دا شوی چې امام حسین قرباني ورکړې وه او شهید شوی سو چې د یزید او د هغه د ورکر د لاسه چې شمر نومیو د هغه سر یې پرې کړی په نیزه کې اوچت کړی او د کوفې نه شامه پورې وړی. دا دوره قرباني غیر څه دپاره ورکوله؟ دا د الله د دین دپاره یې ورکړې وه چې د الله دین دی په دنیا قایمي. یو طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د انصاف د نظام او د عدل د نظام د قیام دپاره قرباني ورکړه په 1 تاریخ باندې. او دغه د عدل د نظام ته چې کله خطره پیدا شوه د یزید د لاسه، نو بیا قرباني ورکړه امام حسین. نو یو د عدل د قیام د پاره کړو، بل د عدل د دوام د پاره کړو. د دې نه پته لګي زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې د الله دین دومره قیمتي دی چې د هغې دپاره صحابه او بیا اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رشتې خلق خپل سر قرباني، ځکه چې د الله دین ډیر قیمتي دی. دې سر قربانولو ته شهادت وای او دا د مرګ بهترینه طریقه ده. کوم خلقو چې د شهادت دپاره تیاری هغه شتی او کم خلق چې د شهادت نه تختی هغه ورکیږي. دی وجنه د اردو یو ټام دی چې کم کسان جنہوں نے جان کپایا وہ جیتے، جنہوں نے جان بچایا وہ ہارے. کم خلق چې جان بچکی، لکه د موسی علیه السلام قوم چې جان بچکاو نو غرق شو، او څنګه چې موږ د 9/11 نه پس د مشرف په صورت کې جان بچکاو نو پاکستان د تباہی شکار شو او انټرنل پکې دومره مرګونه وشو چې دومره په جهاد کې نو شوي. او په 10 مئی باندې چې کله د پاکستان دفاعي قوتونو فیصله وکړه چې جان بچانا نہیں ہے جان کپانا ہے، نو د 3 غنټو د جهاد نه پس الله تعالی ول عزت ورکو، ځکه چې جنہوں نے جان بچایا او ہارے او جنہوں نے جان کپایا وہ جیتے. نو دا یو زنده مثال دی چې کم خلق جان بچکی هغه غر کیږي او کم خلق چې جان کپاوي. امام حسین نے جان کپایا، د دې وجه نه وایي چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. نو قتل حسین نه دا پته ولګېده چې ما ته هر وخت ځان تیار ساتل پکار دی چې مونږه الله تعالی د شهادت مرګ را کوي. وی د شهیدانو مرګ او د شهیدانو لیست په اسلام کې ډیر زیات طویل دی. 12-13 کسان په بدر کې شهیدان شو، 70 کسان په احد کې شهیدان شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان شو، او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د حمزه رضی الله عنه اینا رایستل شوی وه، د الله په لار کې هغه د هغې قرباني ورکړې وه. او دغه رنګې 4 خلفا دي، په هغې کې 3 شهیدان شوي دي، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. صرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل مرګ وفات شوی دی. د دې نه پته لګي چې زمونږ په دین کې شهادت څه ناشنا خبره نه ده، بلکې په هر وخت کې چې ته ګورې نهایت اس کے حسین ہے ابتدا اسماعیل. یعنی څنګه چې د حرم داستان ته ګورې نو ډېر ناشنا دی. غریب و ساده و رنگین ہے داستان حرم، نهایت اس کے حسین ہے ابتدا اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام هم قربانی ورکړې وه او هغې کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیم قربانی ورکړې وه چې هغه امام حسین دی. نو یو طرف ته سټارټ د قربانۍ اخیستی شوی د اسماعیل نه چې هغه موږ په لوی اختر کې د هغې یاد مناوو د قربانۍ په صورت کې، او د هغې انتها چې شوی وه هغه په امام حسین باندې شوی وه. دا یو څو سبقونه موږ ته راکوي چې ته به جهاد ته تیار او حدیثو کې موږ ته ویلو چې ته کله وال خورې د دې وجې نه به خورې چې ته د جهاد نه مخ واړې. د دې وجې نه ویلو چې کومو خلقو ما ترک قوم جهاد، کم قوم چې جهاد پرېښودو نو الا عمهم الله بعذاب، د خدای عذاب به بیا راځي. نو دا د آسان ورځ موږ ته د جهاد ترغیب راکوي او زمونږ د وړوکي نه تر لویه پورې او د فوجي نه د نان فوجي پورې په ذهن کې دا خبره کې نه چې جهاد به نه پرېږدي، ځکه که جهاد دې پرېښود نو د الله عذاب به بیا عامیږي.
بل طرف ته وایي انما بعثت بالسيف، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د تورې سره را لېږلی شم. نو د کم قوم چې توره تیاری یعنې د هغه هر وخت ایټم بم او میزایل ټیکنالوژي ډیولپي، نو هغه به د رسول الله په سنتو صحیح رواني. ځکه حضرت ویلو جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، الله زما رزق او زما روزي په نیزه کې نه په میزایل کې یخې ده. نو چې ستا سره میزایل ټیکنالوژي او ته په شا نه تختې، کم قومونه چې په شا نن سبا تښتېدلي د هغې مثال د اردن دی چې د ایران میزایل هغه واپس کوي، د اسرائیل حفاظت کوي، او کم قومونه چې هغه د سیف او یا د میزایل ټیکنالوژي ډیولپ کوي هغه شته کېږي لکه ایران او پاکستان. نو انما بعثت بالسيف جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، و چې کم خلق دا کار نه کوي د الله رسول دغو اهمیت خوله. وجعل الصغار على من خالف امري، څوک چې زما دا خبره نه مني او نه میزایل ټیکنالوژي استعمالوي نه سیف ان توره استعمالوي او د جهاد په ځای باندې ډانس او د میوزیک کوي، نو هغې باندې خدای ذلت مسلط کړی. لکه د دوبۍ حکمران، د دوبۍ حکمران خپل زنانه د ټرمپ د استقبال دپاره رایستلې وی، په خپلو کمسو ورته ګډېدې. د دې نه غټ صغار نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره صحیح ثابته شوه چې کم خلق جهاد ته تیار نه نه به بیا خپلې تورسرې ټرمپ ته ګډوي، او د دې نه غټ ذلت بل نشته. د الله رسول ویلي و چې د الله په لار کې وفات چې دی دا دومره خوږ دی چې والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل فی سبیل الله، زما د په هغې ذات قسمي چې زما سا د هغه په لاس کې دی که چېرې زه د الله په لار کې قتل شم. دا د الله قیمتي رسول وی ثم احیا بیا ژوندی شم، ثم اقتل بیا قتل شم، ثم احیی بیا ژوندی شم، ثم اقتل او بیا مړ شم او بیا شهید شم. دا زما ډیر زیات خوښ دی، یعنې بار بار شهادت مې خوښ دی. نو د الله د رسول شهادت زندگی د شهادت موت خوښو، او بیا ویلو چې کم خلق د شهادت نه یریږي او غذا نه کوي، نو من ماته څوک چې مړ شو ولم یغزو په غزا کې شرکت ونه کو، ولم یحدث به نفسه او په دې دا خبره ځان ته ور یاد هم نه کړه، مات علی شعبة من النفاق، د نفاق په یو څانګه باندې مړ شو. حقیقت کې د منافقانو په ګروپ کې روان دی، دی به هسې خوشحالیږي. نو زما ستا دپاره د اسان دا ورځ د عاشورې دا ورځ چې دا به انشاءالله د اتوار په ورځ د اتوار ورځ د عاشورې ورځ ده، ما تا ته شهادت فی سبیل الله د الله په لار کې شهید کېده را یادوي او ته ته ښیي چې که د عزت زندګي غواړې نو بیا به د شهادت د مرګ نه مخ ناړې. دویم نمبر خبره د عاشورې ورځ یعنې د اسان ورځ چې موږ ته را یادوي هغه دا ده چې ستا د نفس نه دی، ستا نفس دا حقیقي دشمن دی، ستا د دې تزکیه به کې دا به په کنټرول کې ساتي. ځکه چې کله ته د نفس بنده شوې نو نه ته جهاد کولی شي نه بیا ته الله رضا کولی شي. د امام حسین رضی الله عنه په شهادت چې شوی هغه تا ته ښیي چې دا د مازدیګر د مانځه نه پس شوی او د خپلو ټولو وړو زګو سره شهید شوی، او خو بیا هم د مازدیګر مونځ یې نو قضا کړی. نو که ته خپل نفس په کنټرول کې ساتې نو بیا به مونځ نه قضا کوې. ځکه چې کله امام حسین ته د کربلا په میدان کې د مانځه د قضا کولو اجازت نشته، هغه مونځ کوي دی نه پس شهید کېږي. نو ستا په عام غم خادی کې، ستا په عام فنکشن کې، ستا په عامه جلسه کې تا ته څنګه اجازت دی چې ته مونځ قضا کې. د مازدیګر د مانځه په باره کې و چې د چا د مازدیګر مونځ قضا شو، دا داسې دی لکه د چې د دنیا او د دنیا ټوله سرمایه تباه شوه، د کورم تباه شو او بینک بیلنس هم تباه شو، خو دې پې پوهېږي نه. وایي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه تا ته دا وښول چې د اسان په ورځ زه مازدیګر شهید کېږم خو مونځ نه پرېږدم. د امت اکثریت اوس مونځ نه کوي، او تر دې پورې وایي چې په دنیا کې 2 اربه مسلمانان دي، په دې کې 1 ارب او 80 کروڑ مسلمانان د سار په مانځه کې نه وي. په هر کلي کې که ته حساب وکې نو د سار په امامتۍ کې په ټول کلي کې کو فرض که 15,000 کسانی نو 100 کسان یا 200 زیاده زیاده ټوټل 1500 کسان به د سار مانځه راغلي، دا 500 کم 15,000 کسان به ودی. دې ته وایي دا د نفس عبادت کوي.
نو د خپل نفس ته کنټرول کولو دپاره روژه یو بهترین عمل دی. نو په دې ورځ باندې که ته خپل نفس کنټرول کې نو روژه به نیسې. نو ستا دا نفس ستا دشمن دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو عاد نفسک فانها انتسبت لمعاداتی. دا یو قسم له حدیث قدسی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي خو وینا د الله ده. د خپل نفس سره دشمنی وکا. عاد نفسک د خپل نفس سره دشمنی وکا ځکه ستا دا نفس چې دی دا د الله وی زما د دشمنۍ دپاره دی. نو د ما د دشمن ته دشمن شه. نو کم خلق چې د نفس سره دشمنی کوي ناغه سار په 4 بجې را پاسي چې په 4 نیمې بجې د امامتۍ مونځ ودرېږي چې پای کې شریک شي. خو چې کم خلق د خپل نفس سره دوستی کوي ناغه سار په 10 بجې پاسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل الفاظ دادي جاهدوا احواءکم د خپل خواهشاتو سره مجاهده وکئ کما تجاهدون اعداءکم لکه څنګه چې د خپل ظاهري دشمنانو سره مجاهده کوئ. څنګه چې ردی سره جهاد کوئ د سره خپل نفس سره جهاد کوئ. نو د نفس سره د جهاد کولو دپاره بهترینه طریقه نفلي روژه نیول دي او بهترینه طریقه نفلي مونځ کول دي. په نفلي مونځونو کې د ټول نه قیمتي مونځ د تهجد مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. د رمضان د میاشتې نه پس قیمتي روژه چې ده هغه د الله د میاشتې شهر الله هغه د محرم روژه ده. ته ویلی شي چې د فرض روژې نه پس قیمتي روژه چې ده هغه د محرم ده. د محرم 10 تاریخ دی. 10 تاریخ به انشاءالله د اتوار په ورځ نو د اتوار په ورځ به مونږ روژه نیسو نفلي روژه ځکه دا د فرض روژې نه پس قیمتي روژه ده. بلکې د دې تاریخي اهمیت د رمضان نه اخوا دی ځکه چې کله د رمضان روژې نوې فرض شوې نو دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه مخکې نیوه. نو ته ویلی شي تاریخي طور د عاشورې روژه چې ده دا سینیر ده د رمضان د روژې نه او دې وجې نه صحابو به دا روژه ډېره زیاته نیوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم صبیحة یوم عاشورا چې کله به د آسان ورځ وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسان ولیږل ځکه لو سپیکر نو ټلیفون نو موبایل نو میسیج نشو کولی د سوال جواب له به سړي ولیږل چرته الی القرى الانصار غیر چاپیره کلو ته به ولیږل لکه جندرې ته به ولیږل علي شیر ته به ولیږل نوي کلي ته به ولیږل او خلقو ته به سوي من کان اصبح صائما فلیتم صومه. دا سړی چې به رسېدن نو 10 بجې به یا به 12 بجې وي هلکه وی چې چا د سار نه روژه کړې د آسان نو هغه خپله روژه پوره کوي. خو من کان اصبح مفترا خو که چا نه روژه کړي او خطا شوی نو یصم بقیة یومه نو کم از کم دا نیمه روژه خو ونیسئ ماښام پورې خوراک مه کوئ. دې ته شب روژه وایي چې د روژتیانو سره به سیالي وکئ. نو د الله رسول په دې روژه دومره مینو چې غیر چاپیره به خلقو ته وی چې تاسو د آسان روژه خامخا ونیسئ او د آسان روژه که چا نه نیولې خطا شوي نو کم از کم خوراک بند کئ چې شب روژه خو تاسو ته میلاو شي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصامه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله به یې دا روژه نیوه و امرا بصیامه او د دې روژې وینا به خلقو ته کوله. نو د الله د رسول سره چې د چا مینه او څوک وایي چې زه د الله د رسول په طریقو کې کامیابي ده نو هغه پکار دی چې هغه د اتوار په ورځ چې د عاشورې ورځ ده چې دا روژه نه خطا نشي. او بیا د الله رسول د دې روژې اهمیت موږ ته بیاناو وی صوم عاشورا کفارة سنة. کم خلق چې د عاشورې روژه ونیسي یعنې د آسان روژه ونیسي الله به د یو کال د ګناهونو معافی سبب وګرځوي. و صوم عرفه کفارة سنتین د عرفې روژه که چا نیولې وه نو هغه به 2 کالو برابر شي. نو دا یو ډیره ګولډن موقع ده چې زموږ نه د اتوار د ورځې روژه پاتې نشي. بل حدیث کې راځي چې کتبت له عبادت 60 سنة الله تعالی به د ده په ریکارډ کې د 60 کالو عبادت ثواب ولیکي. او بیا ورته سوی وی چې په دې ورځ باندې چا روژه ونیوه نو دا به یهود چونکې روژه نیسي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا 2 کوي نو حضرت وی چې یوم التاسعه والعاشره تاسو د په 9 تاریخ روژه ونیسئ یا او په 10 تاریخ ونیسئ. نو 9 تاریخ په انشاءالله د خالی ورځې سبا نن د جمعې ورځ ده او 10 تاریخ په د اتوار ورځې نو کم خلق چې کولی شي نو هغې له پکار دي چې هم د خالی د ورځې روژه ونیسي او
د اتوار د ورځې روژه ونیسي. ځکه دا روایت ته رسول الله وسلم فرمایي چې صوموا التاسعه والعاشره، تاسو 9 تاریخ هم روژه ونیسئ، 10 تاریخ هم ونیسئ. وخالف اليهود، او د یهودو مخالفت وکړئ، ځکه یهود یوازې د 10 تاریخ روژه نیسي، نو تاسو په دې باندې ورپسې وسره بله ملګري کوئ. خو کو کم سړی د خالی په ورځ روژه نشي نیوی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د پیر په ورځ ونیسه. وی ان كنت صائما شهرا بعد رمضان، که د رمضان نه علاوه تاسو روژې نیول غواړئ، دا د ترمذي حدیث دی، فصم المحرم فانه شهر الله، د محرم په میاشت کې روژه ونیسه، ځکه دا د الله میاشت ده. نو الله ورته خپله میاشت وایي او ته ورته نعوذ بالله سپیره میاشت وایي، او ته وایي چې نه دا د غم میاشت ده. نو د غم میاشت نه ده، دا د الله میاشت ده. په دې کې روژه نیول د خپل نفس ته کنټرول کولو دپاره. بل حدیث دی چې هغې کې د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، هغې کې وایي صوموا قبله یوما او بعده یوما، د اتوار ورځ به 10 نو د 10 ورځې نه مخکې یو ورځ دا به 9 نو د خالی په ورځ روژه ونیسئ ورسره، یا او بعده یوما، یا د دې نه پس روژه ونیسئ، یعنې د پیر په ورځ. نو کومو خلقو ته چې اسانه نو هغې له پکار دی چې خالی اتوار، کومو ته چې اسانه نو هغې له پکار دی چې اتوار او پیر، او کم چې ډېر زیات بیکاری نو چې کم از کم د اتوار په ورځ روژه ونیسي، ځکه دا روژه ډېره زیاته قیمتي ده، او د فرض روژې نه پس د دې د قیمت د ټولو روژو نه زیات دی. بل دریم نمبر کار چې په دې ورځ کې په دې عاشوره کې زما ستا دپاره دی، هغه دا چې تا څنګه د خپل نفس تزکیه کې، داسې پکار ده چې ستا د مال تزکیه وشي، او ستا د مال نه غرباو او مساکینو ته فایده میلاو شي. نو د غریب سره ښه کول، بې خلق چې د هغې وسیله نه او د هغې اسره نه او ته د هغې اسره شي، دا الله ته ډېر خواږه دي. خو بیا خصوصا د عاشورې په ورځ، یعنې د اسان په ورځ د غریبانانو سره ښه کول بیا ډېر قیمتي دي. نو دا چې خطا دنه نشي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و من وسع علی عیاله، په دې ورځ چې چا د خپلو وړو زږو دپاره د ښه خوراک انتظام وکړو یوم عاشورا، یعنې په اتوار په ورځ باندې، وسع الله علیه فی سائر سنته، اخرت خو څه خو په دنیا کې ټول کال به خدای پاک د باندې د رزق او د روزۍ فراخي راولي. نو دا د کال لومبنۍ، د اسلامي کال لومبنۍ میاشت ده، د اسلامي کال لومبنۍ میاشت محرمي، آخري میاشت بیا د لوی اختر میاشت ده. نو اوس اسلامي کال شروع شو او دې ته 1447 وی. نو د الله رسول وی چې کو په دې ورځ کم از کم ته په بل چا خو سکې، خو کو په خپلو وړو زږو باندې ته ښه خوراک وکې، نو الله تعالی به تعالی د روزۍ فراخي درکې ټول کال. نو چې دې ته هم توجه وي چې خپل واړه دومره خوشحاله کړي او خپل بچي او د خپل کول خلقو ته خوراکونه ورکړي چې هغې ورته دعا وکړي او الله خوشحاله شي. نو دنیاوي فایده دا ده چې ټول کال به په تا باندې د رزق فراخي، او که تا بیا نورو خلقو ته ورکړه او یو سړی وږی و په هغه دې خوراک وکړو، نو دا د هغې په باره کې د حدیث الفاظ دا دي من اشبع جائما یوم عاشورا، یو سړی وږی راغی، هغه طالب و یا فقیر و یا مسکین و، اته پې پوهېدې چې روټۍ نه ده خوړلې او تا وله روټۍ راوړه او په خېټه موړ شو، نو فکأنما اطعم جمیع فقراء امت محمد صلی الله علیه وسلم. دا داسې ده لکه د رسول الله چې څومره امتیان دي. موږ ووایو که نه چې اوس په موجوده حالت کې د رسول الله د امتیانو تعداد 2 اربه دی، نو 2 اربه کسانو باندې لکه چې تا ډوډۍ خورولی، نو دا هم یو ګولډن چانس دی چې دا ضایع نشي. و اشبع بطونهم، دا داسې دي لکه تا چې د ټولو امتیانو خېټه ډکه کړي. نو خلاصه دا شوه چې یو خدا چې دا میاشت زمونږ شهر الله ده، دې ته به سپک نه ګورو، دا د غم میاشت نه ده، د خوشحالۍ ټول کارونه به په دې کې کوو، په دې کې به برکت وي. نو نوي کور له به کډه وړو، که د واده انتظام یې نه کوو به، که د بلې خوشحالۍ انتظام یې کوو به، د ذهن نه به دا د شرک عقیده وباسو چې ګینې دا د غم میاشت ده. دویمه دا چې په دې کې به جهاد ته ځان تیار ساتو، ځکه چې قرآن ویلي چې لما یحییکم، په دې به تاسو ژوندي پاتې کېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي انما بعثت بالسیف، نو خپل عسکري قوتونو له به انکریج کوو، حوصله افزایي به یې کوو چې د الله په لار کې د جهاد نه مخ ناړئ او سملي نه. نو خدای پاک به شته کی څنګه چې امام حسین رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله شته کړو، نو د شته کېدو دپاره د جهاد جذبه ضروري ده.
دریم نمبر د خپل نوس ته کنټرول کولو دپاره په دې میاشت کې خصوصا د اتوار په ورځ چې هغه د محرم 10 تاریخ ته موږ ورته د آسان ورځ وایو روژه نیول ضروري دي. او څلورم نمبر کار چې په دې کې موږ له کول پکار دي هغه دا چې موږ د مسکینانو سره او د خپلو بچو سره د رزق انتظام د فراخۍ وکړو چې الله را باندې ټول کال په خیر او په فراخۍ تیر کې. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.